السلام علیکم، زه یم مصور مخلص او تاسو دا وخت ګورئ زما یوټیوب چینل سکول گر پلس. نن به مونږه لیکچر نمبر 11 وایو. محمد حسین آزاد. ولادت یعنی پیدائش 1830 اور وفات د شوی د 1910 کې. زندگی کے حالات: محمد حسین آزاد ولد مولوی باقر علی. د محمد حسین آزاد د پلار نامه وا مولوی باقر علی. दिल्ली में पैदा हुए. दे पर दिल्ली की पैदाश हुए दे. मौलवी बाकिर अली दिल्ली से उर्दू अखबार निकालते थे. मौलवी बाकिर अली बा द दिल्ली ना द उर्दू अखबार शाये खोलो. आज़ाद शेख इब्राहिम ज़ौक़ से इस्लाह लेते थे. मोहम्मद हुसैन आज़ाद बा द यो शायर द शेख इब्राहिम ज़ौक़ ډیر مشهور شاعر تیر شوی داغه نه به اصلاح اخستا. اصلاح څه ته وایي؟ په خپل نثر یا په خپل شعري کلام باندې د چا تنقیدی جایزه راخیستل هغه ته اصلاح وایي. 1857 ईस्वी के हंगामे में घर बार लुट गया. वालिद को अंग्रेज़ों ने फांसी की सज़ा दी. 1857 जंग आज़ादी چې کومو انګریزانو سره د هندوستان د خلکو نو په هغه کې د کور د دې سامانونه د دې مال املاک ارسه انګریزانو لوټ ک او والد سے بھی اور لگیر کو اغلے د 500 سزا ورکا. जब आम मुआफ़ी का ऐलान हुआ तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद महकमा तालीम में मुलाजिम हुए. چې کله انګریزان د دې مخالفو کور ارسي ورلا لوټ ک نو څه کسانو چې دې ځان بچکول شو هغه تختیده. محمد حسین آزاد هم د غزینا خپل سر بچ کو اولاړو. چې کله څه وخت تیر شو انګریزانو د عام موافقه اعلان کو چې چا هم 1857 جنگ کې حصہ اخیسته دا ټول مونږه معاف کړ. نو بیا محمد حسین آزاد راغلو او انگریزانو سره محکمہ تعلیم کې ملازم شو. आपको दरसी किताबें लिखने का काम सुपुर्द हुआ. दता दरसी किताबونه یعنی ټیکسټ بک چې کوم په سرکاري سکولونو کالجونو کې پڑھاویږي د هغې د لیکلو کار دته وسپارل شو. حالی سے مل کر جدید مشاعرے کی بنیاد ڈالی. الطاف حسین حالی سر دے مرګره شو او د جدید مشاعرے بنیاد کی خودو جس میں مصر طرح کی بجائے عنوان دیا جاتا تھا. پدې کې به طرح مصر نور کولا. قدیم مشاعره څه شوه؟ قدیم مشاعره کې با شاعران ناستو او هغه ته به طرح یو مصر ور کړی کېده او د هغه په کافیه ردیف باندې با دغه سره بل مصر جوړولو او غزل به برابرولو. دا ډیر مشکل کار وو، د هر چا د وس کار نه. نو پدې کې بعضی تکړه کسان هغه هم کله کله پاتې راغله. نو الطاف حسین حالی او آزاد چې کوم دی جدید مشاعري بنیاد کې خودو او د طرح مصرع تنا لری کا او د هغې په ځای عنوان ورکول شروع کا. لکه په ګل باندې لیکلو کا، بلبل باندې، چمن باندې. نو دغه شانتي دا اسانه شو خلکو ته او په خپل کافیه ردیف کې خلکو په دی باندې بیا لیکل کول آسان ګڼل شو او خلکو په لیکل کول بیا. او د طرح مصرع سیز دی دا به ان شاء الله مونږه طرح مصرع وړاندې چې کوم دی ډیر په تفصیل سره وایو ان شاء الله. خو بس اوس دومره تاسو ذهن کې کینوي چې طرح مصرع هغه ته وایي چې یو مصرع چاته ورکړي شي او د هغې مطابق د هغې کافیه ردیف او هغه چې کوم بحر کې لیکل شوی دا په هغه بحر کې بل مصرع لیکل دي دې ته طرح مصرع وایي. او دغه شانتي ورسره یا پوره غزل لیکل دي او یا یو څو شعرونه نو دې ته طرح مصرع وایي. आज़ाद एक साहिब तर्ज इंशा परदाज हैं. मोहम्मद हुसैन आज़ाद यो साहिब तर्ज इंशा परदाज दे یعنی مضامین لیکون کې دی. صاحب طرز هغه کس ته وایي
چې د خپل ځان له یو طرز جوړ کړی شوی وي، د بل چا په طرز باندې، د بل چا په اسلوب باندې دی روان نه وي. تصانیف کتابونه د محمد حسین آزاد دادي: آب حیات، دربار اکبری، نیرنگ خیال، سخندان فارس، نگارستان فارس، قصص هند. محمد حسین آزاد په 1910 کې وفات شو او د وفات نه لږ مخکې محمد حسین آزاد دماغي حالات خراب شو، ځکه چې د محمد حسین آزاد یو ځوانه لور هغه د سترګو د وړاندې وفات شوی وه. د هغې د غم د لاسه د دماغي توازن د برقرار نه و بیا، او بیا هم دغه کې د دنیا نه رحلت کړی دی. دا د محمد حسین آزاد حالت زندگی باندې یو وړوکی شانتې تفصیل. ان شاء الله راتلونکي لیکچر سره به بیا حاضرېږو. مصور مخلص له اجازت ورکوي. د خپل ځان خیال ساتئ. السلام علیکم.